د لعان حکم دی او دا د انسان خصوصا د نارینه د خاون داغه د احساساتو داغه د جذباتو خیال الله تعالی ساتلی د نبی علیه السلام په دور کې چې چا به تهمت ولګو څلور گواهان به پیش کول کو څلور گواهان به پیش نکړل درې به سره د دې سړي یعنی یو بدی او درې گواهان به ځان له نور پیدا کول نو هغه به چې گواهی ورکړله نو حد به جاری شو گواهی به ورنکړه نو دې ته به حد قذف ولګید نو چې کله دا حکم نازل شو نو د انصار مشر حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو ورته وی د الله پیغمبره دا حکم قران کې نازل شوی دی نو نبی علیه السلام تو فرمایل آو نو انصار ته مخ راوړ وستاسو د مشر سوی دا سعد بن عباده رضی الله عنه دی خود دسی یعنی خبره کوي چې لکه د یقین نی په قرآن باندې نو انصار ورته وی د الله پیغمبر زمونږ د مشر په دې خبر یقین دی چې دا د قرآن حکم دی او قرآن حق سچ دی خدای الله پیغمبر زمونږ د مشر ډیر غیرتی دی نو د غیرت د وجې دا خبره وکړه نو سعد بن عباده رضی الله عنه مخ کې شو ورته وی د الله تعالی پیغمبر زما مور او پلار دې په تاسو باندې قرباني دا حکم ما ته پته چې د قرآن نه دی حق دی سچ دی خو زه په دې خبره باندې خپه یم کو بالفرض د چا په کور کې یا زما په کور کې زرا شمو سړی د خپل بیبي سره یو پردی سړی وویني نو په دغه ټیم کې وزه گواهانو پسې ګرځم زه گواهان را پیدا کوم سړی خپل کارګړي تختیدلی بل نو گواهان وزه رقم ځین راولم نو دا عمل خو زمونږ نه برداشت کیږي نو نبی علیه السلام خاموش شو او سروازي پس دسی وشوله چې د حضرت امیہ رضی الله هلال بن امیہ رضی الله عنه سردا واقعیا چې کوم دی را پیښ شو د پټین راغی او چې څنګه کور ته ور داخل شو نو د خپل بیبي سره پردي سړی ولیدو نو هلال بن امیہ رضی الله عنه راغ سار او نبی علیه السلام دی چې الله پیغمبره دک شن واقعیا د کمی واقعیا نه زمون مشر یریدو سعد بن عباده رضی الله عنه زمون مشر د کمی خبر نه یریدو نه خبر زمون په کور کې را پیښ شو هلال بن امیہ رضی الله عنه نبی علیہ السلام دوج د کشن زرالم ما د خپل خې سره پردي سړی ولیدو نو نبی علیہ السلام خاموش شو او سعد بن عباده دغه وی هلال بن امیہ رضی الله عنه ته یو ورش سلور گواهان راول نو هلال بن امیہ رضی الله عنه د الله پیغمبر سلور گواهان خو نشته دي په هغه ټیم کې ما سلور گواهان د کم ځای پیدا کړو نو ورته بیا حد قذف ته ځان تیار کا سلور گواهان در سره نوي نو بیا حد قذف د ځان دیار کا ته اتیا کوړې لګېږي هلال بن امیہ رضی الله عنه فرمایل د الله تعالی پیغمبره زما په خپل الله تعالی باندې دا یقین دی چې الله به ما د دې مصیبت نه وباسي او الله تعالی به زما شاده کوړو نه بچ کی زګه جګړه کې سوچو کو چې کوړې ولګولې شوې نو ټیک دغه درد خو برداشت کی خدا سړی بیا همیشه لپاره مردود شهادت شو د شهادت گواهی بیان قبلی نو په خلکو کې رسوایی مراله او کوړې سګل نو هلال بن امیہ رضی الله عنه زما په خپل رب یقین دی چې الله به زما د بار سزا روکای زما شاب الله تعالی چې کوم دې د کوړو نه بچ کی نو بس دې کې چې کوم دې سو وخت پس حضرت انس رضی الله عنه او فرمایل چې حکم نازل شو او دا آیاتونه جبرئیل علیه السلام راوړل او نبی علیه السلام باندې جبرئیل علیه السلام دا آیاتونه تلاوت کړل نبی علیه السلام هلال بن امیہ را اوغختو بیبي وسره اوغختله او ورته وی چې تا په دې باندې تهمت لګولې دي گواهان سره نشته دي ستا مبارک الله تعالی چې کوم دې حکم راولېګو د لعان او ستا مسله الله تعالی اواره کړه اوس به درې پیره شهادت سلور پیره شهادت کې او پنځو پیره بیا جدا شهادت کې نو هلال بن امیہ رضی الله عنه دک شان شهادت کم چې د قران الفاظ دي دک شان قسمونه ته واغسته چې زما دې په الله قسم وي چې زه به د خپل خبره کې رښتونی یم سلور پیره دا قسم واغستو چې کله پنځمه پیره شوله نبی علیه السلام او تاکیدانو فرمایل ورته هلال بن امیہ د الله نه ویریږه د دنیا د عذاب د حد قذف د عذاب دا ډیر کم دی د الله تعالی د عذاب په مقابله کې چې آخرت کې درکې ته به دروغه قسم خوري نو الله تعالی بدل ال عذاب درکې نو هلال بن امیہ رضی الله عنه وته عرض وکړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خپل خبره کې رښتونی ما او زما په خپل رب باندې دا کلک یقین دی
چې کوم رب په دنیا کې زما شاته کوړو نه بچ کړل زما په باره کې حکم راولېږه نو هغه رب باندې زما یقین دی چې ما له آخرت کې هم عذاب نه راځي ځکه زه رښتونی یم نو په څلورمه پیره باندې هلال بن امیه رضی الله عنه دا قسم وخوړ چې لعنت دی وي په هغه باندې یعنې په ما باندې ان کان من الکاذبین کو چې دروغجن بیا یې ښځه ورله راوغوښتله ښځې ته یې ویل چې ته قسم وخوره نو ښځې هم څلور قسمونه دقه شانتې وخوړل چې زما دې په الله قسم وي چې زه زما د خاوند دروغجن دی څلور قسم یې وخوړل او چې پنځم قسم شو نو نبی علیه السلام دې ته هم تاکیدن وفرمیل چې ګورې واوره د دنیا د عذاب ډېر کم دی د خلکو مخکې د رسوي ډېره کمه ده د الله تعالی د عذاب په مقابله کې نو دا ښځه یې خپل نیولې غونډه کې شوله سوچ کې پرېوتله لږ ساعت پس یې وي زه خپل خاندان نشم شرمولی نو په پنځمه پیره باندې دا چې په ما باندې د غضب وي د الله تعالی چې زما چې ان کان من الصادقین کو چې زما د خاون کو زما د خاون رښتیا وي نو په ما د الله غضب وي بیا نو دا قسم یې وخوړ د نارینه په باره کې الله تعالی پنځمه پیره باندې وي چې دې به داسې قسم خوري چې په ما د الله تعالی لعنت وي او د ښځې په باره کې وي چې په ما د الله تعالی غضب وي دې کې اشاره دې خبرې ده چې دا ښځې د لعنت نه یریږي بس هر ټیم په خوله باندې لعنت او په پلانګي دي لعنت دی په ډینګي دي لعنت نو دې د غضب د الله تعالی نه یریږي نو د دې وجې نه د ښځې په باره کې وفرمیل چې دې به وي په ما د غضب وي د الله تعالی د الله د غضب نه یریږي نو دا حکم د لعان په دې کې بیانېږي